مخته مصنف رحمت الله علیه د مړي وړل لکه کټ کې د کېدولو جنازه به وړي که نه دفن دپاره مقبرې ته وړي دي وله طریقې ته اوس ښایي څه طریقې سره به اوچتایي او څه طریقې سره به دفن کوي وغیره همدا مسلې ښایي. فصل فی حمل الجنازة د جنازې اوچتول او وړل اوچتول. واذا حملوا المیت علی سریر چې کله په کټ باندې د مړه کیدی اوچتې کې اخذو بقوائمه الاربع څلورو کټخونه به یې ونیسي کسان چې کمې پایې څه دي کټ وله بذلک وردت السنه همدا طریقه په سنت حدیث کې راغلې ده. وفيه تکثیر الجماع په دې کې کسان وغیره هم ډېر وي وزیادة الاکرام او اکرام پکې زیات ته که نه د مړي والصیانه حفاظت هم پکې زیات وي غورځیم نه. وقال الشافعي رحمه الله امام شافعي صاحب وایي السنة ان يحملها رجلان دوا کسان به دا اوچت کی دا سنت طریقه ده یدعها السابق على اصل عنقه دا مخکې کس څه ده دا کټ به ځان باندې د ورمیږه بنې کیدی وروسته نه والثاني على صدره دا وروسته والا کس چې کمي دا به د څه کې سینې باندې به کټ کیدی خو دا شی ته خو کول ګران دي که نه ځنه مړه دروند وي او ځنه کسان هم کمزوري وړلی نه شي مونږ وله کم سنت طریقه څه ده کې ته وي چې تکثیر الجماعت شو څلور کسان شو زیات نه زیات اکرام پکې ډېر شولو بل دی چې غورځیم نه درونه هم نه کنه کسانو ته تکلیف نه وي او هغو د دې خبر نه استدلال کې د امام شافعي لأن جنازة سعد بن معاذ د سعد بن معاذ صاحب له کومه جنازه وه که نه حملت هکذا حملت همداسې اوچته کړې شوې وقلنا موږ ته چې کان ذلک الازدحام الملائکة علیه چې هلته د فرشتو ول ازدحام ډېر و که نه پیغمبر صلی الله خپله راغلي دي چې هلته ډېرې زیاتې فرشتې نازلې شوي هغه د وجې نه 70,000 فرشتې راغلي خلکو ته د تللې مشکلاتو تر دې چې پیغمبر صلی الله د ګوتو په سرونو باندې بتلو مخصوص یې کړي وي دا خبرې. مخکې چې کله جنازې کټ وړي که نه کسان به ډېر روم نه ځي چې ورو ورو روان وي ډېر تیزې منډې به نه وهي بلکې درمیانه طریقې سره وي ویمشون به مسرعین لږ به تیز سي خو دون الخبب دومره تیز به نه چې ټوپانګې وهي دې وجې نه د مړه پکې په لړه کېدلی شي. لأنه صلی الله علیه وسلم حین سئل عنه پیغمبر صلی چې کله د تللې تپوس وشو څنګه به د مړه وړو قال ما دون الخبب ټوپانګې ټوپونه یې تیز تیز به نه ځي ورکې بیخي چې مړه پکې درزېدو شي د کفن نه ووځي. واذا بلغوا الى قبره چې کله قبر ته ورسي هلته قبرستان ته نو یکره خلکو ته دا خبره مکروه ده ان یجلسوا قبل ان یودع عن اعناق الرجال څه پرې د جنازه دا ورمیږونو نه او د لسونو نه کوزه کړي شي نه که نه ور دما کښېني ځکه هلته خو د دمې دپاره خلک نه ځي که نه تیارې وکړي چې د مړه ور ښخ کړي لأنه قد تقع الحاجه الى التعاون او بله خبره ده چې کله کله د مړي کې داولې کې رکوزولې کې تطاون ضرورت پېښېږي که نه والقیام امکن منه چې ولاړ وي تیار نظرې مدد کولی شي که ته وله راپاځې کې نه در باندې څه شي ناوخته به شي همدا شی ته د نورو کسانو زر به مدد ونه کړلی شي. وکیفیت الحمل د اوچتولې څه طریقه ده د مړي ان تضع مقدم الجنازه علی یمینک چې د مړي ولا کوم مخ ته طرف ته دي کې د ښی طرف څه ده د په د ښي طرف باندې راکېده ثم مؤخرها یا مؤخرها علی یمینک ښي طرف له کومه کټخه هغه خو ته لس قدمه وړي وه که نه بیا به وروسته کټخي ته راشي ښي طرف له دا به لس قدمه وي ثم مقدم علی یسارک بیا د ګڅې کټخي کې کومه اوله کټخه څه ده مخکې وله هغې ته به راشي هغه به یوسي ثم مؤخر علی یسارک بیا به دا ورسته وله کټخي ته راشي دا به لس قدمه یوسي په د ګڅ مټ باندې څو شولو 40 قدمه شو که نه 4 کټخې شولې او اول به د ښی نه شروع کوي ایثارا للتیمن ښي طرف ته ترجیح ورکوي وهذا فی حالت التناوب دا هغه صورت کې چې کله نمبر په نمبر یې کسان وړي که نه ځینې کسان په نمبر منبر نه پوهېږي بس څومره د یو ډله قسمت خبره. فصل فی الدفن کله دلته مړه ورسوو که نه نو دفن کوې به مړه د دفن دپاره څه طریقه ده قبرو ته مخکې نه خلک کني که مخکې نه دې نه وي کنلي وره به کېدی مړه وله شبې کې وبې کني ویحفر القبر ویلحد قبر وله وکنلی شي او لحد به وله جوړ کړلی شي که علاقه سختې ځمکه سختې چې غورځي نه لقوله صلی الله علیه وسلم په اسلامي دی اللحد لنا لحد قبر زموږ دپاره دی والشق لغیرنا او سیده قبرونو بسل دا د نورو خلکو دپاره دی خو دا د سنت او د افضلیت خبره د نور دواړه قبرونه څه دي جایز دي. لحد منه چې قبر وکړې که نه د تخرق په شان دی جوړ کړي به پکې نه بله کنده وباسئ شق منه چې سیده وباسئ اسمان طرف ته
بیا چې ويدخل المیت مما یلی القبله بیا د قبلې طرف نه به د مړه راکوز کړي که نه قبر ته به داخل کړي خلافا للشافعي رحمه الله. امام شافعي سوي چې نه داسې به نه کوي فإن عنده یسل سلا دا مړه به داسې ورو ورو ورخوی کړلی شي صحیح ده. سل چې شتلی شي د توره چې ورو ورو باسي د میان نه که نه نیام نه چې ورو ورو بسلی شي که نه داسې د غایې شي د خپو طرف نه داسې ورو ورو بې نه باسي قبر طرف ته بس کومه طریقه وي صحیح ده نو پرابلم. لما روي انه صلی الله علیه وسلم صلى سلن پیغمبر سم سل طریقې سره قبر ته کوز کړی شوی وو. ولنه موږ دي چې ان جانب القبلة معظم د جانب قبله تعظیم ډیر کولای شي په یستحب والادخال منه دې طرف نه دخلول ډیر بهتر دي. واضطربت الروايات في ادخال النبي صلى الله عليه وسلم. امام شافعي ویل شي پیغمبر سم سل طریقې سره قبر ته داخل کړي شي خو صحیح خبره ده چې د دې متعلق روایت کې استراب دي ځنه کې رغلی شي نه د بلې طریقې سره شوی بس کومه طریقه وي دواړه درست دي. مخکې پیدا وضع فی لحده کله چې لاحد کې د مرده کیدولی شي یقول واضعه د کیدونکه سره چې کیدی دا به داسې چې بسم الله وعلى ملة رسول الله دا شي ته به ووایي کذا قاله رسول الله صلی الله علیه وسلم حين وضع زلبجادین فی القبر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ټکي هغه ټیم کې ویل چې کله زلبجادین قبر کې کوس کړی او عبدالله نبی کنه دي چې ابو دجان لیکل د سید ابو دجان نه د صحابي زلبجادین د پاسه پیری کلی مخکې چې ويوجه الى القبله قبله طرف د مړی مخ کړلی شي بذلك امر رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دې طریقې پیغمبر سم حکم ورکړی دی. ويحل یا ويحل العقده اکمې ګنډې چې دی کپن ته مخکې ورکړي کنه چې د کپن نه مړ اونځي خلاصي نشي دا به اوس کلاوږي ځکه چې اوس دا خطره ختمه شوله قبر کې لوقوع الامن من الانتشار اوس د کلویدو وغیره خطره نشته. ويسوى اللبن على اللحد هغه نه به په دا قبر باندې تبوک مبوک یا کم داسې پلن شیانې دا به پیره برابر کړل شي. اللبن یې کنه لبن خو ایټو ته ویلی شي پاخې ایټې قبر کې استعمالول مکروه دي. لبن نه د لبن شروع ته ویلی شي دا اللبنو د بیر باندې زیر ویلی شي اللبنو لأنه صلى الله عليه وسلم جعل على قبره اللبن پیغمبر اسلام قبر باندې دا غشیان لګولی شي دي خاطر مراد شدي د پاخې ایټې نه دي. ويسجى قبر الميت قبر المرأة بثوب دی کله ښځه کله دفن کولی شي یا قبر ته کوزولی شي که نه هغه ټیم کې به داسې پرده پر واچوي ټاړ غوندې یا څه داسې پلنه پرده وي چې چا پې نظر ونه غورځي. حتی یجعل اللبن على اللحد چې کله قبر مبر باندې د شیان کیدولی شي پټ کړلی شي هغه نه بعد بیا د کپړه لرې کړي. ولا یسجى قبر الرجل د سړي قبر پټولي ضرورت نشته لأن مبنى حالهن على الستر د ښځو چې کوم حالت دی دا خو په کش هغه باندې ستر باندې مبني دي که نه چې زیاتې د پټې اوسېدلی شي. ومبنى حال الرجال على الانکشاف او د سړیو انکشاف ولا حالت وي ستر ولا نشي راوستلی. مخکې چې ویکره الاجر والخشب لبن خو کچا ایټو ته ویلی شي که نه اجر منه پخه ایټه چې اور کې پخه کې نه دا ایټي مکروه دي همدا شي ته د لرګي شو لأنهما لاحکام البناء پخې ایټي پکې لګول یا د لرګي پکې اچول دا خو دې دپاره چې ته دا شی مضبوط کړي که نه برابر یې کړي ښایسته یې کړي او دا خو د ښایستهوالي دا مضبوطولي ځایونه نه دي دا قبرونه. والقبر موضع البلا قبر خو د زړیوالي ځای دی قبر ته للي وایي چې زه د زړیوالي ځای دلته به دې هر څه زړه شي غوښه به دې پریوځي هر څه به دې پریوځي بدن به دې ولی شي او څه شي تار تار بشي. ثم بالاجر اثر النار او بیا خو د ایټو کې د اور ولا سره موندلی شي که نه دا خو پخې کړي شي بټۍ کې. فیکره تفاؤلا نه د بد تفاول نه ځان بچ کولو دپاره ځان ساتل تېنه پکار دی څوک خو داسې ونه کړي چې د بد تفاول تېنه والي که نه. ولا بأس بالقصوى چې د کم درګي دي یا د بانس لرګي شو دا پکې لګولی شي. وفي الجامع الصغير جامع صغیر کې د شی راغلی چې یستحب اللبن والقصب کچا تبوک شولو یا د کم شدي لوټکي دي دا پکې لګولی شي همدا شی ته درګي مرګي یا د بانس لرګي شو. لأنه صلی الله علیه وسلم جعل على قبره طن من قصب پیغمبر اسلام په قبر باندې د درګو ولا خریټ چوالی شوی څه کم منه هغه څه واکي وای پرې خپل منځ کې. ثم یحال التراب هغه نه بعد قبر باندې به خاټې داسې راواړوي. ویسنم القبر د قبر به د اوښ کې په شان دی جوړ کې چې پاسې ولا یسطحو
څلور ګوټه به نه جوړې سي بالکل سیده جوړ کې د چت په شان د مربع شکل کې نه اداسې جګ به را جوړ کې څه د کیب غوندې راشي ای لا یربع څلور ګوټه به نشي جوړولی انه صلی الله علیه وسلم نها عن تربیع القبور پیغمبر اسلام د قبر تصدیق نه منع کړې ده چې سیده به یې نه رولی او څلور ګوټه به یې نه جوړوی ومن شاهد قبره چا چې د پیغمبر اسلام قبر کتلی دی اخبر انه مسنم هغه دا خبره کړې ده چې هغه مسنم شکل کې دی مسنم منه سینام په شکل کې کیپ په شکل کې به یې جوړ کې سیده به یې نه رولی بلکې کیپ په شکل کې یې رولی به